د ننني کرنٹ افیرز پروګرام په پودکاسټ کې در سره د فیک نیوز، د جعلي خبرونو، د غلطو معلوماتو او د انفارمیشن وارفیر په اړه باندې له تاسو سره یو توده ناسته لرم چې څرنګه په اوسني معاصر دور کې، په اوسني جدیده نړۍ کې د جنگونو یو نوې بڼه مخې ته راغلې ده. په تیرو وختونو کې به جنگونه د فوجونو، د اسلو، د ټانکونو، د میزایل او د اوسني جنگ چې کوم نوې نیچر دی هغه دا دی چې د معلومات چې د کوم ملک سره وي او د انفارمیشن په د وارفیر کې چې له هر طرفه د مختلفو سورسز څخه معلومات را روان وي، نو په دې کې صحیح او اکیوریټ انفارمیشن ترلاسه کول ډیره لوی ګټه ده او ډیره لوی کامیابی ده. په فیک نیوز په اړه باندې چې د عام ولسونو رایامه، د عامه ولس دغو رویې، دغو کړه وړه، دغو پریکړې او دغو فیصلې چې اغیزمنه کیږي هغه د معلوماتو د لارې کېدلی سي. یعنی یو جعلي خبر هغه تر ډیر حد پورې دونه ژور اغیزمنه کولی سي چې هغه څومره کوچنی وي خو د هغه نتایج، دغه کنسیکوینسز ډیر زیات تباکونه او بیانکه کېدلی سي. همدارنګه که موږ ورته وګورو په اوسني دور کې چې د انفارمیشن وارفیر له هر طرفه څخه د دې وارونه کیږي، هغه هیوادونه چې هغه خپل موخې او مقاصد لري د یو بل ملک په ټریټري کې دننه د هغه ته ترسره کولو دپاره یا خپلو مقاصدو ته تکمیل ورکولو لپاره دوی په هغه ملک کې د ریومرزو د لارې، د افواګانو د لارې، د ډسټارټډ انفارمیشن یا د میس انفارمیشن، د ډیس انفارمیشن د لارې کولی سي چې د هغه ځای پر حکومتونو باندې، د پبلک اوپینین باندې، عوامي رایما باندې خپل اثر و نفوذ پیدا کړي او په دې پټ او په دې ډیر ژور کار کې چې د خپل مقاصد او خپلو موخو ته تکمیل ورکړي. همدارنګه په اوسني معاصر دور کې د انفارمیشن وارفیر په دې زمانه کې چې کولی سي چې جعلي خبرونه، فیک نیوز د سماج د مختلفو فیکشنزو ترمنځ باعثنس زیات کړي، تعصب ته هوا ورکړي، د خلکو ترمنځ بې اعتمادۍ او مسټرسټ، ډسټرسټ پیدا کړي او داسې د خلکو ترمنځ مختلفو موجوده مسایلو ته نور هم هغه کریکس چې دي نور هم انګلف کړي، نور هم هغه زیات کړي او دارنګه خلک، افراد یا کمپنۍ هغه کولی سي چې خپلو مقاصدو ته د دوام ورکولو لپاره دغه اسانه او دغه تباکونه لاره چې دغه د دې لپاره خپلولی سي. همدارنګه د انفارمیشن په اوسني دور کې چې د جدید ټکنالوژي دور دی، د ای آی، د آرټیفیشل انټیلیجنس، مصنوعي ذهانت یا مصنوعي ځیرکتیا یا د ډیپ فیک د لارې چې کوم ډاکټر سوي ویډیوز دي یا په هغه کې نوې ایډیټډ ویډیوز دي یا تصاویر دي د یو سلیبریټي یا د یو کس د داسې تصویرونه خپرول چې د هغه کریکټر اساسینیشن ورڅخه وسي یا د هغه چې کوم د شخصیت دی هغه خرابول یا د عام ولسونو رایامه انفلوئنس کولو لپاره داسې ویډیوز یا داسې ایډیټډ لټریچر او مواد چې د هغه خپور کړل سي چې هغه ته د ودې ورکولو لپاره، د خپلو مقاصدو ته تکمیل ورکولو لپاره د داسې موادو څخه کار اخیستل کیږي. په اوسنیو کې که موږ وګورو په چاینا کې د ډیپ فیک د ټکنالوژي په استعمال سره د یوې کمپنۍ په میلیونونو ډالر نقصان چې دی هغه په داسې مد کې وسو چې دغه کمپنۍ سی ای او ته د خپل یو کارکوونکي له طرفه څخه ویډیو کال راځي او په هغه کې هغه ویډیو کال چې دی هغه مکمل جعلي وي او د څخه د پیسو د ډالرو مطالبه کیږي. نو دارنګه د انفارمیشن وارفیر په دې زمانه کې د هاراري په نامه باندې چې یو رایټر دی هغه په خپل یو بوک نکسس کې چې د ذکر کړی دی چې څرنګه به د انفارمیشن اهمیت څه دی او د هغه پر مختلفو عواملو باندې د خبرې کړې دی او یو مثال هم ورکړی دی چې د امریکن یو پوره
بټالین د فوج چې و هغه څرنګه د میس انفارمیشن پر اساس باندې د ډېرې لوی تباهۍ څخه بچاو سو که دغه انفارمیشن صحیح کړل سوي نه وای. په اسلامي نقطه نظر که موږ ورته وګورو د اسلام سپېڅلی دین زموږ د قرآن مجید د سپېڅلو آیاتونو کې صفا ویل سوي دي که چیرې تاسو ته یو فاسق کس چې دی هغه تاسو ته خبر راوړي او هغه خبر باید چې تاسو تصدیق کړئ، تاسو یې ویریفای کړئ، بیا هغه خبره چې د تاسو پر مخ بیولی سي. ادروایز که چیرې یو خبره تاسو ته راورسي نو د هغه سورس یا د خبر ورکوونکي نیت، د هغه مرام یا د خبرې تصدیق کول چې دی هغه ډېر ضروري دی. د داسې ګواښونو د داسې چیلنجزو په وړاندې د ودرېدلو دپاره ضروري دا دی چې خلک میډیا اویرنس ولري، خلک پوهه ولري او علم چې دی فرهنګ پوهه هغه د دې دپاره یو ډېر لوی دفاع ثابتېدلی چې د دې دپاره موږ ډېر مشترکه طور یو داسې پبلیک اویرنس خپور کړو چې خلک د میس انفارمیشن څخه ډډه وکړي. نو په مختلفو ډګرونو کو د دې د استعمال چې د هغه په اوسني دور کې روان دی، په خاصه توګه چې ځوان نسل د یو یوت د یو ځوان کس چې دی د هغه مایند او د هغه سوچ، د هغه فکر، د هغه بیهویر زر تر زره هغه کرپټه کېدلی سي. هغه د داسې معلوماتو په بهیر کې، د داسې معلوماتو په بهاو کې، په غفلو کې کله کله ولاړ سي چې د ده څخه خپل آیډنټیټي، خپل تشخص یا خپل کړه خپل کلچر، خپل مور و پلار، خپل وطن هغه جنې هېر سوی وي. نو د دې لپاره ضروري دا ده چې یاره موږ د دې لپاره په ګډه داسې کار وکړو چې هغه د ټولو لپاره په ګټه تمام سي، د ټولو په ګټه باندې تمامېدو لپاره ضروري دی چې په ګډه قدم واخلو.